هغه ضرورت د پوره کېدو دپاره د الخدمت فاونډیشن پاکستان او د جماعت اسلام پاکستان کارکونان د هغې مظلوم مسلمانانو سره د اسلامي اخوت او د ایماني غیرت مظاهره کوي. اپیل کوي چې دغې مظلوم فلسطینیانو سره کومک وکړي، د هغو سره مالي تعاون وکړي. دا ساعت د فلسطین هغه بې کوره بې بسه او مظلوم مسلمانانو ته د دوایانو ضرورت دی، هغو ته د خیمو ضرورت دی، هغو ته د خوراک ضرورت دی. په دې امدادي کیمپونو کې خپله برخه واچوئ. السلام علیکم ګران کتونکو، عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په کانجو چوک کې موجود یم او دا نوجوانان چې تاسو کوم یې په لاس کې ټوکرې نیولي او چنده غواړي، دا د الخدمت فاونډیشن هغه نوجوانان دي او هغه جذبه لرونکي خلک ته چې کوم تاسو ته معلومه چې کوم بربریت په فلسطین کې شروع دی او هغې زورور هغه پوهه کس بالکل خاموشتیا اختیار کړې ده او الله پاک دې خپل کرم په موږ وکړي. د هغو سره امداد کولو لپاره دا په تمام دنیا کې او بیا خاص کر په زموږ په پاکستان کې ځای په ځای دغه چندې ټولېږي او د هغو چې کوم زخمیان دي، د هغو چې کوم ضرورت دی هغې دپاره دا چنده راټولېږي. دې الخدمت فاونډیشن د مشرانو سره به خبرې اترې کوو چې طریقه کار څه دی او د اوسه پورې دې څونه سرګرمیانې وکړئ. زما سره اوسئ. د هغې مظلوم مسلمانانو سره د اسلامي اخوت او د ایماني غیرت مظاهرونو د اسرائیل د جارحیت الخدمت فاونډیشن پاکستان او جماعت اسلامي پاکستان. جی سر څه غواړئ نن کوم چې تاسو راوتي یې جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن په هر هغه په ملکي صورت حال دی که بهر مسلمان ته تکلیف وي په هغې کې تاسو بل چا کې حصه دی. مقصد څه دی او فلسطین کې چې کوم دا بربریت روان دی باقي به څه تاسو راځئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جزاک الله خیر. تاسو زمونږ خواله رالی او زمونږ حوصله مړانه او یا زمونږ اواز چې دی نو هغه د خپل شیشې په له طرفه نه نیغ په نیغ عوامو ته رسوئ. نو میسیج او پیغام زمونږ انتهایی کلیر دی چې اسرائیل چې 13 هفتې دوونه په فلسطین کې کوم جارحیت او بربریت شروع کړی دی، نو د ټولو ناول خو موږ د هغې غندنه کوو، د هغې مذمت کوو او بیا د امت حصه یو او د یو مسلمان په توګه باندې د فلسطینیانو سره د همدردۍ او د یکجهتۍ اظهار هم کوو. هغې چونکې دا ساعت چې دي نو هغه بېکوره هم دي او مجبوره هم دي، انتهایی تباحال دي، نو هغو ته د امداد ضرورت دی. هغې ته فی الحال د خوراک ضرورت دی، هغې ته د ادویاتو ضرورت دی، هغې ته د خیمو ضرورت دی او د هغې ضرورت د پوره کولو لپاره د محترم امیر جماعت اسلامي پاکستان سراج الحق صاحب په وینا باندې او د هغه په پیغام باندې نن په ټول ملک کې چوک په چوک باندې د الخدمت فاونډیشن امدادي کیمپونه او سرګرمیانې روانې دي. نو په دې کې موږ عوامو ته اپیل کوو چې یاره تاسو په دې امدادي کیمپونو کې بڑھ چڑھ کر حصه والئ. په ترکي کې زموږ ګلوبل پارټنرز دي. موږ چې د پاکستان کې د الخدمت فاونډیشن د پلیټ فارم نه څومره چنده راجمع شي نو دا به د الخدمت فاونډیشن مرکزي دفتر ته ځي انشاءالله او هغه مرکزي دفتر چې دی نو دا به په ترکي کې چې زموږ کوم ګلوبل پارټنرز دي نو دا ټول امداد که هغه د جنس په شکل کې دی او که هغه د کیش په شکل کې دی نو هغه به د الخدمت فاونډیشن مرکزي قیادت چې دی نو هغه په ترکو کې خپل کاونټر خپل ګلوبل پارټنرز چې دی هغې ته به حواله کوي او هغه چې دی نو د یونایټډ نیشن د جنډې د لاندې او د ترکی د جنډې د لاندې او د الخدمت فاونډیشن د جنډې د لاندې به دا امداد ترکو ته رسي. آلریډي زموږ تقریبا د 10 کروڑ روپو امداد چې دی نو هغه رسېدلی دی او د 50 کروڑ روپو امداد د جنس په شکل کې هغه روان دی او مزید چې څونه کېږي نو انشاءالله هغه به هم ترکو ته رسي د خیره سره.